د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د ولادت ول بشارت د پیدایش ول خوشخبری د هم نبی علیه الصلاه والسلام بیان کړی ده. نبی علیه الصلاه والسلام دا خبره بیانوي وای د ما لخت جګر د مالور حضرت فاطمه دا بچی پیدا کوي او په هغه باندې نوم هم نبی علیه الصلاه والسلام یې کړو. نو دا د پیدایش خوشخبری ده. داسې مولا علی قاری رحمت الله علیه خپل شرع مرقات المفاتيح د مشکات سره ده. په هغه کې د ام الفضل دا یو روایت نقل کوي. روایت تاسو مختصر بیانوم چې په هغه کې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د پیدایش د ولادت ولا خوش خبری ده. نو ام الفضل دا روایت نقل کوي وای ما یو ورځ خوب ولید، بیا په خوب کې ډیر سخت خوب مې ولید. نبی علیه الصلاه والسلام ته زراغلم او ما پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا خبره بیان کړه چې یا رسول الله ما خو ډیر خوب لیدل ده. او پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته فرمایي چې اخو بیان ک ته خوب ده، ما ته خو بیان کا زودیغ تعبیر درکما. ام الفضل دا خبره بیانوي وای انه شدید وای اے دی الله تعالی پیغمبره خوب چې کومه ده هغه ډیر انتهایی سخته. مطلب دا و چې خوب دومره سخته چې زه خوب ته بیانول نشم. خوب په ظاهر باندې غلط ده، انسان پریشانه کوي. د پریشانی ول خوب د په ظاهر باندې خدای تعبیر ډیر زبردست. نو ځکه د په ظاهر باندې ورته انه شدیده دا خوب ډیر پریشان کون ده، دا د پریشانی ول خوب ده، ځکه نشم بیانول. نبی رسول الله والسلام بیا ورته دا خوب بیان کوي اسم مستنشته. بیا دی ورته انه کان قطعه من جسدك قطعت ووزعت في حجره. وای اې دی الله رسوله ما خوب لیدل چې په خوب کې د تا د جسم یو ټوکړه راکاټ شي او بیا دا ټوکړه راواخستل شي او د ما په غیږ کې راولويږي. یا رسول الله ما خدا خوب لیدل او ډېر څه پریشانی ول خوب ده. نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایل وای دا هیڅ پریشانی ول خوب نه ده، دا خو تا ډېر زبردست خوب لیدل ده، ډېر د بشارت ول خوب لیدل ده. نبی علیه الصلاه والسلام ورته چې د خوب تعبیر دادا چې د ما لخت جګر د ما لور حضرت فاطمه د هغه به بچی پیدا کیږي او هغه چې کوم بچی ده هغه به تا په غیږ کې راځي. نو بیا ام الفضل خبره بیانوي وای بالکل دا خبره و چې څه وخت نه بعد حضرت فاطمه بنت رسول صلی الله علیه وسلم هغه بچی پیدا شو. هغه بچی بیا ماته راغی، ما په غیږ کې راغی، ما بیا اسی هغه بچی راواخیست. خبره بالکل صحیح ثابت شوه، ما راواخیست او د نبی علیه الصلاه والسلام په غیږ کې مو ورک. نو دا هغه خوب و چې نبی علیه الصلاه والسلام د تعبیر ورک. بیا په ان بعد دا ام الفضل چې کومه ده دا هغه شزاده چې په روایت کې راځي انها اسلمت بعد خدیجه رضی الله تعالی عنها. وای په شزو کې اول اسلام چې راوړی د هغه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ده. هغه نه بعد چې په خزو کې اول اسلام چا راوړی ده هغه د ام الفضل ده. د نوم د لبابه او دا لبابه حضرت ام الفضل دا د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ شزو اکثر اولاد د دینو. او دا حضرت ام الفضل چې کومه ده د په باره کې قسمه روایت خبرل دا د حضرت میمونه نبی علیه الصلاه والسلام چې کومه بیبي و ازواج مطهراتونه د هغه خور و ام الفضل بنت حارث او میمونه بنت حارث. نو دا د دوه سره خوندې او دا اعزاز امر تاسو شوی. نو ګوري حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د هغه صحابي ده چې د پیدایش بشارت لسان نبی نو تعالی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خپل ژبه نه بیان کړی دا چې د ما لور حضرت فاطمه دا بچی پیدا کوي او ای ام الفضل د تا په غیږ کې برازي. نو دا هغه صحابي ده چې نبی علیه الصلاه والسلام د دو نوم هم په خپل باندې خو او دا لپاره چې دا نوم د اهل جنت د جنتیانو نمونه دي او د جاهلیت په دور کې داسې نوم چا هم په ځان باندې نه وایي. او نبی علیه الصلاه والسلام په اول باندې حسن نوم کښېږده او بل باندې حضرت حسین نوم کښېږده.